جی ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم. دا وخت په گورنر ماډل سکول یا باجوړ ماډل سکول کې موجود یم. څه ډېره د حیرانۍ خبره ده چې دې سکول ته نیان راغلي دي او هغه وړو له یخته واړه کوي. نو موږ خو خپل ماشومان دې له لیږو چې دا سبق ووایي، خو پرنسپل صاحب نیان راوستلي دي، یخته مو وله واړه کوي. دې نه علاوه دې سکول کې چې دی نو ډېر زیاتې ستونزې دي. د دې ځای واشرومونه چې کوم دي هغه ناقابل استعمال دي. دلته د بجلۍ ډېر شی کمرې دي چې په هغې کې پنکې خرابې دي، بجلۍ کار کوي نه، یعنې پنکې چلیږي نه. دغې نه علاوه د څښلو د اوبو چې کومې کولرې لګېدلي دي هغه خرابې دي. او د ډېر وخت نه دلته تر دې پورې چې کورسۍ ماتې شوي دي او حال چې کوم دی د کورسو نه ډک دی. دا تېر څو کاله په دې سکول کې په ځای د دې چې دا کارونه شوي وي په دې مسایلو کې نور هم اضافه شوې ده. او دا سکول باجوړ ماډل سکول یا گورنر ماډل سکول یو برانډ د باجوړو یو وخت و چې خلکو به سپارش کتو چې یاره خپل بچی په دې سکول کې داخل کړي. او اوس داسې یو وخت دی چې خلک راځي او خپل سرټیفیکیټونه واپس اخلي او د کلي سکول ته خپل ماشوم وباسي. دا سکول ولې دې حالاتو ته ورسېدو؟ نو خبرې اترې به کوو په دې حوالې سره. زموږ سره پرنسپل صاحب د دې سکول حاجي نظیر ملاخیل صاحب موجود دی. حاجي صاحب چې څرنګې د دې سکول د پرنسپل نوټیفیکیشن وشو نو په سوشل میډیا باندې مختلف خبرې هم روانې شوې. نو هغه کمې خبرې روانې شوې، په دې ټولو خبرې کوو. حاجي صاحب ستاسو ډېره مننه چې راته وخت مو راکړو. ډېره مهرباني وحید خان تاجک صاحب چې تاسو راغلئ او زموږ اواز خلکو ته ورسوئ. دا کومې ستونزې چې تا بیان کړي په دې باندې انشاءالله چې زموږ په ټاسک راغلي چې یاره موږ به دې ستونزو حل وباسو. ډېره مننه. اولنۍ زه چې کوم حیران شوم، کمره کې ډېر شی ویښته پراته دي، ماشومانو له نیان راغلي دي، یخته ورله سموي. په دې پوه نه شوم دا غریبان دي، بار یې وس نه کېدو چې یخته سم کړي. یو تاسو وایئ چې راشه زه خیر د جیبه خرچه وکړو چې دا یختې برابر شي، که نه دلته ثقافه کولاو شوه چې راشه زه بار یخته واړه کوي، روپۍ پې ورکوي چې دلته پې روپۍ واخلو. داسې حساب کتاب دی. ډېره مهرباني. دا خو ښه پوینټ تاسو دغه که چې دا سکول یو ماډل سکول و د اوسه پورې، او د دې ماډل سکول خصوصیت بدل و، د دې معاشرې د سکولونو نه بدل و. نو دلته چې زه رالم ما په 2 تاریخ چارج اخیستی دی او په هغې کې بیا داسې شوی ده چې یاره دلته د سکول حاضر تاسو لیدلی دی او تاسو وموایئ او تاسو په هغې باندې خبر هم وایئ. نو په دې عزم باندې زموږ دلته یو قسم د چیلنج قبول کړو او دا لومبنی چیلنج دی چې یاره لکه خلک دې ته اماده به هم نه چې یاره زما د ماشوم نه څنګه یخته دغه کېږي. نو زما یو اولنی پوینټ دا دی، اولنی ټاسک مې دا دی چې یاره ماشومان به زما یو ماډل ماشوم وي، د نورو نه د هغې یخته به یو شاني، د هغې وردي به یو شاني، د هغې بوټان به یو شاني، د هغې کپړې به یو شاني، لکه دی به یو سمپلي دی دغه د باجوړ د دې ګورنر باجوړ ماډل سکول. نو په دې بنیاد مې نیان راوستي دي او ماشومان یو سټایل کې جوړوم. دا معاشرې ته زه نوی دغه یو لوک به یو لوک به انشاءالله. زیاتر حاجي صاحب زموږ لکه داسې قسمه اقدامات چې کېږي موږ خو اپریشیټ کوو. ماشوم لپاره ډسپلن د ټول نه اولنی شی دی. خو خلک بیا دا ګوتې اوچتوي چې مړه په ځای د دې چې ته د یختو خیال وساتې، په ځای د دې چې ته پې کپړې بدلې کړې، په ځای د دې چې ته پې په لاین کې بوځې اسمبلي پې وکړې، سبق ورته ووایه. نو د سبق لپاره لکه خلک خو سبق له رالیږي که نه. بلکل ستاسو خبره ټیک ده، خو بنیادي شی دی په معاشره کې د کردار جی او د کردار او د اخلاقو ډېر لوی معیار دی په د تعلیم په حصه کې. کله چې یو ماشوم د نظم ونسق او د دغه پابند شي د تربیت دا به اخلاقي طور باندې هم کرداري طور باندې هم دی چې کوم د دې معاشرې د کردار یو نمونه جوړېږي نه به د تعلیم هم یو نمونه جوړېږي. زمونږ کوشش هم دا دی چې یاره د هلک څنګه د کردار مالک جوړېدی شي، د ده ډسپلین څنګه جوړېدی شي. چې کله د ډسپلین او د دې د نظم ونسق برابر شو دی به تعلیمي ماحول ته برابرېږي او تعلیمي ماحول به ورته موږ هغه میسر کوو چې انشاءالله زما څه ویل کوالیفاید استادان دي. نو چې څنګه زما دغه دلته راغلی دی نو زما سره د استادانو کاپریشن د هغې نه هم سیوا شو. پیریډونو کې تاسو ته ما وویل چې پیریډونه زموږ بر وخت اسمبلي بر وخت په 7:30 بجې موږ اسمبلي بندوو. بلکې تاسو خو اوس وختي مونږ کتو نو هر یو استاد به په خپل کلاس کې ساین کوي چې بوی ما دا کلاس واخیست. بلکل تاسو ولیدله. زموږ غټه خبره دا ده چې دا په یو ریکارډ کې نشته دی چې استاد دې په هر کلاس کې هر پیریډ کې حاضري واخلي، خپل ساین دې پخپله کوي، خپل ساین دې پخپله کوي چې زه حاضر یم. دا یو ټکنیک دی. ګوره ته چې د استاد نه کار یې که نه نو ګیو ریسپیکټ
ټیک ریسپیکټ چې ته چاله عزت ورکړې نو تاله به عزت درکړي. نو زمونږ میشن هم دا دی چې استاد معزز وساته ستا بچی به چې کوم دی معزز جوړوي. که استاد له دې عزت ورکړه نو ستا بچی به معزز شي. اجي صاحب یو وخت و که نه چې ما خپله یاد شي 2019 20 21 22 دې ورځو کې یا د دې نه لږ مخکې شاته 12 13 کې نو په دې سکول کې به وړو ته داخله نه میلاوېده او هغوی به دا د ایم این اے سپارش راوړلو د پی اے پولیټیکلي و د پی اے سپارش به یې راوړو پی اے پسې به تلل سوال منت به یې ملکانانو ته کوه هغه به یې د لاس نه نیول اشاره دا زما نوسی دی بچی دی دله داخله ورکړه. بیا به هم دلته چې رالو نو ورته به ویل اشاره ځای نشته سیټونه فل دي. اوس چې دی نو سکول ورځ په ورځ زوال ته روان دی. روان نه دی اوس به نه انشاءالله الله دې وکړي انشاءالله. ما په 10 تاریخ چې زه کله سکول ته انټر شویم نو زما سره انرولمنټ 337 ټوټل انرولمنټ 337 په دې ټول سکول کې 337 انرولمنټ. نن تا په خپله ولیدل چې زما انرولمنټ دی 523 د نن اډمیشن نه علاوه دی. نن به انشاءالله 20-25 30 پورې نن موږ داخل کړي زیاتو کم دا 186 پیګر راځي په دې 10 ورځو کې یو سل شپږ اتیا کسان تاسو انشاءالله دا تاسو ولیدل چې دا موږ انرول کړي انشاءالله. نو زما مقصد هم دا دی چې یاره دا خلک بیا دا وایي چې دا ګورنر ماډل کې ماله داخله راکړه چې یاره هغوی بیا ریکویسټ کوي او زموږ سره ځای نه وي. نو زه به دا کوم دا به انشاءالله یو معیاري سکول جوړېږي او د دې سکول تاسکینګ کې میاشت بعد به زما ریزلټ تاسو ته میلوي. نو میاشت بعد به بیا موږ راځو انشاءالله میاشت بعد راځه چې دا څه دي کتلي دي دا موږ ډسکس کوو چې یاره دا چینج راغلی دی. ټیک ده اجي صاحب تاسو خو باجوړ کې لکه ایجوکیشن اپس کې پاتې شوی هر سکول تاسو لیدلی. زما نه دی خیال چې په باجوړ کې به په بل کم سکول کې دونه لوی بلډینګ وي دونه زیاتې به کمرې وي داسې به په هر یو بلاک کې واشروم وي لکه دې کې دې سایډ ته دې بلاک کې هم لاندې ښه غټ واشرومونه دي دې سایډ ته هم واشرومونه دي بیا د اوبو د څکلو لپاره یخ اوبو لپاره کولرې لګېدلي دي دې بلاک کې لاندې پاسه بلاک کې یعنې ما چې وکتل 4 کولرې لګېدلي داسې ډېر ښه واشرومونه دي. خو دا اوس خو ماشاءالله تاسو کار کړی فنکشنل شو خو دې حد ته رارسېدلي چې دې مطلب ماشومان چې به ورتلل نو د دونه ګنده بوی او بالکل بلاک شي چې د هغه ماشومانو به ځان سخته تېروله خو واشروم ته به نه تلل. نو وحید خانه تا نن وکتل 28 واشرومونه دي 28 واشرومونه کې صرف 2 لږ اکټیو ډېر نه دا نور ټوټل بند او ټوټل هغه که افسوس تا چې لږ مخکې راغلی او تا کتلي وي خو زه به تا ته هغه زاړه چې ما کوم بیفور دغه کړي دا به تاسو سره ولېږم. خو انشاءالله تا ولیدل چې 28 واړه فعال شو. دغه به زه دا وکړم چې یاره لکه دلته دا صرف اډمنسټریټیو ټیکنیک غواړي منیجمنټ غواړي اور دا هر څه ټیک کېږي چې انسان خپل عزم خپل حوصله او خپل خلوص یې که نه دا به ټیک کېږي. د مینټیننس مت کې که نه دا مونږ چې کتل واشرومونه بلاک شوي بند شوي دي لکه دونه صفایي عام چې شوي نو روان شوي به وي هغه نه ده شوي. بجلی بورډونه ټول خراب شوي دي تر دې پورې چې ایګزامینیشن هال کې پنکې نه چلیږي بجلی خرابه ده دا ډېر شی کلاس رومز کې پکې نه چلیږي بجلی خرابه ده. دا د پیپ کلاس ته تاسو اډمیشن ورکړی دی هغه ماشومان هغه د مونځ والا په کوم دغه باندې چټۍ باندې مونځ کوئ په هغې ناست دي بینچونه نشته هغې ته کرسۍ نشته. دغې نه علاوه دا رنګونه رنګ روغن چې دی نو خراب شوی. نو د سکول کې مینټیننس اوسه پورې چې کوم مد کې کار وي هغه ولې نه دی شوی؟ آیا د سکول په خساره کې روان دی یا د دې روپۍ صحیح لګولی شوي نه دي یا چا دا ذمهواري نه ده اوچته کړې زړه نه پرې خفه شوی نه دی؟ نو دومره خبره به زه وکړم چې یاره زه به زاړه نه چېړم زما له نوي کار دغه غواړه چې یاره انشاءالله ولې نه و د ولې نه و جواب به موږ په زړو پرېږدو چې هغې به ورکړي. خو انشاءالله چې لکه څنګه تاسو ولیدل نن تاسو پریکټیکل وکتل زما سره واشرومونه فعال دي زما سره واټر کولر یې د خیر سره انشاءالله 2 درې ورځې کې به هغه فعال شي هغې کې لږ لږ د دغه منیجمنټ دغه پاتې دي د بجلۍ او فعال شي. د دې نه علاوه چې کوم زموږ د اوبو سیسټم دی نو دلته به بل یو پیپ دغه دپاره غوړومه د اودسونو دپاره انشاءالله اوس به تقریبا کم از کم 100 واړه به ایټ ا ټایم اودسونه کوي. دغه مې اراده کړې ده انشاءالله او جمع هم تاسو ولیدله. اضافه خبره به دا وکړم چې انشاءالله زه به د جومات اراده مې شته دی چې دې زه به د جومات جوړم. ډي صاحب سره مشاورت کوم د شینزا صاحب سره مشاورت کوم چې یاره دلته جومات ضرورت دی صرف پرمیشن اولنی سکول به چې جومات جوړم انشاءالله. او تاسو به وینئ چې یاره لکه موږ چې څنګه تر دغه شروع کړې ده اسمبلي شروع کړې ده پای کې
د ترجمې نظام په خپله ما سټارټ واخیسته، د جمع ما په خپله آغاز وکړو، د هلته چې کوم زاړه طریقه باندې چې کوم اسمبلي به کېدله نو هغه موږ بدل کړله، په نوي انداز شوله. د ترانې نه وروسته هم د باري تعالی دی، بیا پسې ناز شریف دی، بیا چې کوم دی یو سپیچ دی. ډیلی بیس باندې به چې کوم دی یو هلک سټیج ته راځي او دا به سپیچ کوي. ډیلی بیس باندې به د هغې څه چې کوم دی زموږ ترجمه کېږي. ترجمې ته به د سټاف سره زما سټاف انشاءالله چې بل استادان به هم ناستي، استادان به ناستي، سپاره به هم ورسره وي. داسې نه چې ګنې هسې به ناستي، هر استاد سره به سپاره وي، د هر سټوډنټ سره به سپاره وي او ترجمه به کېږي انشاءالله. دا موږ کتل د ماشومان په چټۍ باندې ناست دي، اوس هم لکه په دې وخت کې 5م کلاس ماشومان په نو دا خو داسې ده چې تاسو ته څنګه ښه معلومه ده چې 5م کلاس دلته نه و، دلته به 6م نه داخلې کېدلې. نو ما آغاز وکړو، موږ هغې له د 11 تاریخ باندې ټسټ منعقد کړو. په ټسټ کې زموږ څه دغه تعداد راغی. اوس زما څه کورسۍ نشته، نو ما څه زاړه کباړ ډېر زیات پروت و. انشاءالله هغې کې ما سړي لږ کولی دي او تقریبا 100 پورې کورسۍ هغې تیارې کړلې. 100 نه به زیاتې نورې تیارې شي. نو دغه کورسۍ د حال د ماشومان دا ټولو په دې فیسیلیټیټ شي. دا کورسۍ پرون اسسټنټ ډایرکټر صاحب راغلی چې د دې کورسۍ اوس قیمت دی 8000 روپۍ. 8000 یوه کورسۍ ده. نو زه چې 200 کورسۍ جوړې کړم، زما بېله 7000 روپۍ خرچه راشي او 16 لک روپۍ بچت شي زموږ ادارې ته. نو دا اقدامات دي، ستاسو دعاګانې باندې کوي انشاءالله. الله تعالی دې وکړي چې مینټیننس کې دا کار ډېر زیات وشي. اخري چې سوشل میډیا باندې کوم دغه روان دی، تاسو خو به یې ګورئ، نیوکې هم ډېرې زیاتې کېږي. نو تاسو یو ډېر هغه خبره د اور نه ډک ښار دی مرۍ ته در اچولی شوی دی. نو داسې ده چې په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي، ورته ګوره چې باردانه ونه څنګه. اوس ته زموږ دغه اکټیویټیز ګورئ، بس چې څوک څه وایي هغه دې وایي، موږ هغه چا ته جواب نه ورکړو. ما ټول ملګرو ته ویلي دي، بلکې دا نن ستا انټرویو راغله، حالانکې زه سوشل میډیا ته ما ویلي چې یاره په دې کې به زه دغه نه کوم تر څو پورې چې ما څه پازیټیو دغه نه وي ورکړی، چې کار مې نه وي ښودلی زه به انټرویو هم نه ورکوم. خو نن ته رالې بس ته زموږ میلمې او زموږ اواز دغه کې او د عوامو د خدمت. دلته یو ټکی زما په ذهن کې چې د بیسټ انټرسټ اف د سټوډنټ زه به کار کوم. هغه چېرته ان د بیسټ انټرسټ اف د سټوډنټ دا به زه کار کوم. الله دې وکړي چې هغه کارونه کوم چې ما په میشنري بیس باندې غاړې ته دغه هار اچولی دی چې هغه سر ته ورسېږي. یو ستاسو په تاوان به کېږي، د معاشرې د عوامو په تاوان به کېږي، او زه په چا پسې دا پروا نه لرم چې څوک څه وایي دي، زما طرف نه معاف دي ټول. دې سکول کې هاسټل خو هم شته، هاسټل څه صورتحال دی؟ واړه پکې پاتې کېږي که نه هغه هم د دې قابل نه دی چې څوک پکې پاتې شي؟ نه، د الله رحم دی، دې به تاسو زه وزټ در کوم. په دې وخت کې زما څه 42 کسان هاسټل کې دي. بېګا د شپې په 10:30 بجې راغلی یم او په 12 بجې ته د شپې وتلی یم. نو څنګه ودو که سټډي کوو؟ نه، دې کې روټین ما داسې جوړ کړی دی چې سحر د مانځه نه وروستو مونځ چې وکړي، بیا تلاوت، ذکر اذکار، د هغې نه وروسته ناشته، بیا سکول ته تیاري او سکول ته راتګ. واپس چې لاړ شي نو د واپسۍ روټۍ خوړل، بیا خوب کول 2 غنټې، د هغې نه وروسته بیا 2 پیریډونه، 2 کتابونه د هغې سټډي کول. د هغې نه وروسته مازدیګر مونځ، د مازدیګر د مانځه نه وروسته ماښام پورې وقفه، ګیم، هر څه چې څوک کوي هغه آزاد. د هغې نه وروسته ماښام اذان، مونځ، تلاوت او بیا روټۍ، بیا د ماخوستن مونځ او بیا د ماخوستن مانځه نه وروسته 11:30 پورې بالکل دغه ته به ناست کتاب ته، خبرې به نه وي، هر هلک به خپل کتاب ته ناست. بېګا ما جج کړي دي، 2 وارډن مې وله مقرر کړي دي، هغه ډېر ویل کوالیفاید دي او ډېر انتهایي شریف النفس خلک دی، د ماشومانو ښه په تربیت باندې پوهېږي او ماشومان ډېر انتهایي سټسفاید دي. نو بېګا دغه کار شوی دی، انشاءالله دغه وزټ به در کوم، د هاسټل وزټ به در کوم. ټولو خلکو درته سترګې دي. دا نن خو ناظم صاحب هم وزټ وکړو، راغلل، سجیشنز یې درته درکړل. د ګرلز سیکشنز کې هم بلا شی مسلې شته، بوایز سیکشنز کې هم شته، ځینې مسلې خو اب د ریکارډ ته اوس ته وړاندې کړې شوې. نو سترګې ته ورته د ټول قام دي، موږ خو به دعا کوو چې الله تعالی دې ورته الله تعالی دې پکې سرخورو که او څه سوچ فکر لرئ چې څرنګې به دا مسلې سالټ آوټ کېږي؟ نو اصل کې بنیادي خبره دا ده چې د هر شي دپاره یو عزم مصمم پکار دي، او چې کله ته اراده وکړې د یو شي نو لیس للانسان الا ما سعی، انسان دپاره هغه شی دی چې دی د هغې کوشش کوي. بالکل زما کوشش د معاشرې د 3 سټوډنټانو د بچو تربیت دی او دا چیلنج دی. خلک به کېدای شي دا کوېسچن هم زما د هغه نه وروسته وکړي چې یاره بار سکولونو کې دی ولې نه کوه، خو هلته زه محدود دغه کې وم یا لیمټ کې زه وم، دلته زه اختیارات وکړم.
دا اختیارات زما سره دي چې انټرنل د سکول دا به زه پیس کوم او د دې به زه پازیټیو ریزلټ ورکوم ټولو ته زما دغه دی انشاءالله چې زه به پازیټیو ریزلټ ورکوم او میاشت بعد د دې سکول نظاره وبدلي انشاءالله. ډېره مننه حاجي صاحب. جزاک الله. دا د باجوړ ماډل سکول پرنسپل حاجي نذیر مولا خیل صاحب چې زموږ سره خبرې وکړې او وی چې یو میاشت به انشاءالله ما ته وخت راکوئ او یو میاشت پس به زه تاسو ته ریزلټ درکوم. او انسان چې محنت کوي نو زما خیال دی ډېر زر الله تعالی د هغې نتیجې ښیي او د هغې نتیجې موږ ته دا ښکاره شوې چې دوی راتلل نو واشرومونه داسې وو چې هغه قابل استعمال نه او د دوی د محنت چې د کلاس 4 سټاف نه دغه خواري محنت واغستو هغه واشرومونه فنکشنل شو. داسې نور هم ټکه پوکه روانه ده. 200 کورسو پورې دوی وی چې دا زموږ سره چې دی نو داسې شوي چې اکسپایر شوي تختې ماته شوې ده او راغستې ده ګودام ته وراچولې ده. دا وسپنې لږه کږه شوې ده راغستې ده ګودام ته وراچولې ده. معمولي مینټیننس دی چې په یوه کورسۍ باندې 200-500 روپۍ به راځي نو دا یوه کورسۍ په 8000 روپۍ ده او 200 کورسۍ داسې ضایع شوي 16 لک روپو پر نیچر. نو حاجي صاحب په دغه کې هم کار شروع کړی دی. انشاءالله بل ځل چې پروګرام ریکارډ کوو د خیره سره نو څنګه چې دوی وایي چې یو میاشت ټایم راته راکوئ نو یو میاشت پس به ورته وایو چې ها حاجي صاحب اوس وایه څه دې وکړل. زموږ به دعاګانې وي او ورسره به چې دی نو دغه رنګې کومک وي. الله تعالی دې وکړي چې دا سکول باجوړ ماډل سکول یو ځل بیا دې لیول ته ورسي چې مونږ ته پکې خلک سفارش کوي چې هلکه ته راځه چې د حاجي صاحب خواله ورشو د ماشوم راله به داخل کړه او حاجي صاحب وایي چې یاره زموږ سره خو کیپیسټي نشته کلاس کې خو نور ځای نشته دی. الله دې وکړي چې زموږ خوب صحیح ثابت شي. دا کیمرمین باچا اسلام سره وحید خان تاجک.